ویلکم بیک یو ځل بیا هر کله په خیر راغلی ستړي مه شئ. پروګرام نن زموږ په کلي کې زیمړي جان او دا پروګرام تاسو هر هفتې د اتوار په ورځ اورېدی شي د 12 بجې نه تر 2 بجې پورې. د دې پروګرام پروډیوسر دی اسحار محمود او دا پروګرام تاسو د 12 بجې نه تر 2 بجې پورې اورئ. په دې کې به تاسو راته کال کوئ، میسج به کوئ، وسره تاسو خپل کامنټس هم کوئ. لکه څنګه تاسو ګورئ او غواړئ، ډېر خلک دا غواړي چې موږ په دې پروګرام کې شرکت وکړو، په دې پروګرام کې راشو، ملګرتیا وکړو. نو هغې دپاره هم او سره هغې خلکو ته هم چې په فرست ټایم باندې چېرته مطلب کتلي وي یا په فرست ټایم باندې چېرته اورېدلي وي، نو هغې خلکو دپاره هم چې تاسو بالکل زموږ د فیسبوک د لارې زموږ فیسبوک افیشیلي پیج دی سونو پښتونخوا، په هغې باندې به لایو تاسو دا پروګرام ګورئ. زما پروګرام نه دلته به تاسو ته ډېر څه میلاویږي. لکه دلته چې کوم وګورئ زموږ سوشل میډیا چې مختلف د دنیا او د پاکستان د هر ښار، د هر کلي، د هرې کوڅې ریپورټس او سره مزاحیه او سره د خوراکونو او سره د ټوریزم او چې کوم زموږ رسم رواج کلتور داسې بې انتها ډېر څه به درته میلاویږي. او که تاسو غواړئ چې په دې پروګرام کې مونږ تاسو برخه جوړه شو، په دې پروګرام کې مونږ تاسو سره وو، نو بالکل تاسو زموږ د فیسبوک افیشیلي پیج وزټ وکړئ. زموږ فیسبوک افیشیلي پیج دی سونو پښتونخوا، په دې نوم باندې یعنی د سونو پښتونخوا په نوم باندې زموږ د یوټیوب چینل هم دی چې په هغه باندې هم تاسو راتلی شئ او زموږ څومره هم پروګرامز دی هغه هم کتلی شي. پروګرام سره تاسو زموږ چې د سوشل میډیا کم محنت دی، کم محنت کوي تاسو دپاره او تاسو دپاره راوړي ډېر څه، نو هغه هر څه اورېدی شي او کتی شي، مزې ترې اخیستی شي. نو هغې دپاره به تاسو راځئ او موږ سره به هم ملګرتیا کوئ. موږ ته به کال هم کوئ. موږ ته کال کولو دپاره زموږ ډایرکټ کالینګ نمبر چې کوم دی هغه هم درته وایم، هغه د 09152541143. په دې نمبر باندې تاسو موږ ته ډایرکټ کال کوئ شئ. کال سره تاسو موږ ته میسج هم کوئ شئ. میسج کولو طریقه کار دی، خپل موبایل راډ اپشن کې به ولیکئ KPK او سپیس به ورکړئ، ښکلې شانته کې میسج به تیار کړئ، راو به لیږئ په 388 یعنې په 8881 او دې نه علاوه زموږ په پروګرامز کې مختلف سپیشلی زما پروګرام کوشش زموږ دا وي چې موږ په ښکلاګانو باندې، په تاریخ باندې، په کلتور باندې، زموږ په خیبر پښتونخوا کې، په پاکستان کې څه روان دي، څه کیږي او چرته ډېرې ښکلاګانې دي، په دې باندې زموږ ډېرې خبرې تېرې وي او دې سره موږ کوشش کوو چې په هغې موضوعاتو باندې هم خبرې راوړو چې هغه زموږ د وخت ډېر سخت ضرورت دی. لکه څنګه چې مختلف یو نوې څه داسې کار وي چې هغې نه موږ خبر هم نه وو، یا چې کوم دی په هغې کې موږ غواړو چې یار موږ خلکو ته هم آواز ورسي، زموږ خلک هم دې نه مستفید شي او خبره زموږ ورته ورسي. نو په هغې کې به هم تاسو راسره سات راکوئ. په دې کې به تاسو کوشش کوئ چې زموږ د فیسبوک افیشیلي پیج چې اوس کوم لایو پروګرام شروع دی، په لایو پروګرام کې موږ سره ملګرتیا هم وکړئ، موږ ته خپلې ښې رایې هم راکړئ او سره زموږ د طرف نه هم چې څه وي هغه به هم اورئ. اصل کې موږ دلته په ټوریزم باندې خبرې کوو، په سیالګرۍ باندې، که په چکرو باندې، په مختلف ښکلاګانو باندې، په مختلف تاریخونو، په ښکلي ځایونو باندې موږ خبرې ترې کوو. خو صرف او صرف که زه یو خبره وکړم، نن سبا چې ټوریزم دی، کم چکر دی، کم سیالګري ده، هغه صرف تر دې پورې هم محدوده نه ده چې هغه موږ یو ښکلی ځای وګورو، یو ښکلی ځای ته لاړ شو، یو ښکلی ځای کې موږ چکر ولګو، نه که نه. نن سبا که موږ وګورو، نن سبا چې کم ځوانان دي، نو ځوانان زیات تر د دې څیزونو هم شوقین دي چې که تاسو وګورئ چې په هغې کې تجربات دي، نوې تجربې کوي، خطرات هم پکې راځي، چیلنجز هم پکې راځي او داسې ډېرې اکټیویټیز چې کوم دي هغه هم ډېر زیات. تاسو به کتلي په دې بایکونو باندې خلک ګرځي، په غرونو خیږي او مختلف ټریکس باندې ځي، په اوبو کې ځي او په خطرناکې لارې باندې ځي او د غرو سرونو ته په واورو کې خیږي. نو دا ټول چې کوم دي دا دې ته چې کوم دی دغه جوړیږي ایډونچرز ټوریزم چې کوم ورته ویل کېږي. په دې کې مختلف ایډونچرز تاسو کیپچر کولی شئ، مختلف ایډونچرز نه تاسو مزې اخیستی شئ. خو یو خبره صرف پکې دا دی چې په دې کې احتیاط ډېر سخت ضروري دی، ځکه چې مختلف تاسو به کتلي وي چې په دنیا کې ډېرې ښکلاګانې دي، په دنیا کې ډېر ځایونه داسې دي چې د خلکو زړونه کېږي چې موږ هغه علاقې وګورو، په هغه علاقې کې وګورو، خو په هغې کې بیا چیلنجز هم زیات دي، خطرات هم زیات دي او سره نوي تجربات هم د کېږي. لکه موږ که خبره کوو، موږ د سفر آغاز کوو، موږ په دې خبره کوو چې دنیا ولې داسې خوښوي او دا پاکستان د دې دپاره ولې ډېر زیات موضوع دی. که تاسو وګورئ د دنیا ډېر خلک چې کم دي هغه د داسې تجرباتو دپاره، داسې ایډونچرز دپاره، داسې ټوریزم دپاره چې کم دي هغې ته د پاکستان روح کوي او پاکستان ته راځي.
هغې کې وجه دا دی که موږ خبره کوو ایډونچر ټوریزم باندې که چېرته موږ خبره کوو موږ په دې خبره کې کاغان، ناران، هونزا، سکردو، کلام، چترال داسې ډېرې علاقې چې په هغه کې مختلف دلکش او د خوندونو نه ډک او مختلف ایډونچرز نه ډکې چې کوم ټریکس په دې کې جوړ شوي دي چې په هغې کې که موږ وګورو نو په دې علاقې کې د واورې په موسم کې ډېر زیات خلک راځي دا ټریکسو باندې ځي مختلف ټریکس چې کوم دي هغې کې ګرځي او خوندونه ترې اخلي مختلف نظارې کوي مختلف تجربات ورسره خو یو خبره دا دی چې په دې کې ډېرو خلکو ته نقصان هم وشي هغه دا وجه چې هغه خلک احتیاط نه کوي خو چې کوم سپیشلی چې کوم د دې دپاره دا ټوریسټ راځي د نورو ملکونو چې یار مونږ دا ایډونچرز ته ځو په دې باندې مونږ تجربه کوو دې نه مونږ خوندونه اخلو نو هغه احتیاط ورسره راوړي نو دې دپاره چې کوم دي که مونږ د هونزا او د ګلګت طرف ته وګورو نو په هغې کې هم ګلیشیرز چې کوم وي دریابونه ګلیشیرز دا راځي نو په دې کې مختلف ایډونچرز او د دې نه خلک خوندونه او مزې اخلي اصل کې زمونږ خبره ده نن چې کومه ایډونچر ټوریزم دی چې په هغې کې موضوع ملک او موضوع چې کومې علاقې دي هغه که موږ پې خبره وکړو نو دا بالکل رښتونې ده چې په هغې کې زیاتره چې کوم د ایډونچر ټوریزم دپاره خلک پاکستان ډېر زیات خوښوي او داسې بیا که موږ د اوچتو دنګو غرونو خبره کوو نو په هغې کې کوه پیمایي چې کوم ورته ویل کېږي چې په هغې کې پاکستان په هغه 14 په دنیا کې چې کوم 14 اوچت غرونه دي نو په هغې کې 15 داسې غرونه دي چې هغه په پاکستان کې دي او هغې ته خلک ځي او هغې ته خلک مختلف ټریکونو باندې په پیدلو باندې او په مختلف مهنتونو باندې برخیږي او بیا کیمپینګ هم کوي لکه څنګه مونږ د دې خبره کوو کیټو دی چې ډېره غټه اونچایي او ننګه پربت دی براډ پیک دی او داسې ګاشر بروم چې کوم دی دا په دې کې شامل دي چې دا 15 غرونه چې کوم دي هغه په پاکستان کې دي نو د دې وجې نه د دنیا چې څومره هم هغه ټوریست دي چې هغه مطلب مختلف ایډونچرز نه مزې اخلي په مختلف ایډونچرز کې دی وایي چې مونږ خپل سیاحت کوو ټوریزم کوو نو هغه د پاکستان سایډ ته بیا په دې ټایم کې دی کوشش کوي چې مونږ په دې دلته راشو او په دې کې چې کوم د غرو سرونو ته ختل دي او مختلف د دې هغه څه ورته وایي مطلب دې دپاره انسان ښه مضبوط طاقتور د همت والا حوصلې والا خلک پکې لګي چې د دې غرونو سرونو ته خیږي په مختلف لکه چې کله برباري وشي نو ننګه پربت باندې خو تاسو ته پته دی چې په کالونو هم واوره پرته وي نو خلک بره خیږي دا ایډونچرز چې کوم ټوریزم دی هغه خلک کولی شي هغه خلک ترې مزې اخلي او هغه خلک ترې خوندونه اخلي او دلته بیا مختلف داسې ډېر هغه خلک چې هغې مطلب فرست ټایم وي هغه هسې زړه وغواړي زما غونته کې چې زه کیټو سر ته خیږم نو هغه بیا چې لږ مشکلات راشي هغه خپله حوصله بیلي خو دلته چې کوم هغه خلک دي چې هغه ټوریزم غواړي هغه د ټوریزم شوقي خلک وي ایډونچر ټوریزم نو هغه خلک چې کوم دي هغه دا هر څه کراس کوي او بیا هم دې پرکشش او ښکلي نظارو نه خپلې د ژوند مزې اخلي او که په دې کې بیا مونږ د پاکستان چې کوم ایډونچر ټوریزم مونږ خبره ده چې په پوره دنیا کې موضوع ملک چې کم دی د دې دپاره سپیشلی که څوک غواړي چې ایډونچر ټوریزم وکړو نو هغه پاکستان ته ولې راځي زموږ نن خبره هم په دې باندې روانه ده زموږ دې سره که وګورو هایکینګ او ټریکینګ چې کوم په مختلف ایریاز کې دي نو په دې کې زموږ سره بې انتها زیاتې په پاکستان کې هایکینګ بې شماره دي او چې کوم ټریکینګ ایریاز دي بې شماره دي لکه فري میډوز ټریک چې موږ په دې باندې خبره کوو نو حقیقت د ته چې هغه په دنیا کې کومراټ نه چې کوم جاز بانډا پورې ټریک جوړ شوی دی او دې سره ناران نه چې ابي ډي وي ټریک چې کوم دی د سوات نه کنډو جیل پورې چې کوم ټریک جوړ شوی دی نو دا ټریک صرف هغه خلک ته مزې اخیستی شي چې هغه فطرت مین وي هغه په قدرتونو مین وي هغه غواړي چې مونږ په دنیا کې هغه قسم ټوریزم وکړو چې د سیانته کې ټوریزم چا نه وي کړی لکه اوس مونږ غونته کې خلک چې کم دي چې هغه دومره تکلیفات برداشت کولی شي زمونږ ټوریزم صرف دا وي چې مونږ بس یو سایډ ته ودرېږو غرونه وګورو که مونږ هسې خبره وکړو ننګه پربت ته لاړ شو نو مونږ به بس په یو سایډ ودرېږو ګورو به یې اوهو یاره ډېر ښه دی او ډېر خوند کوي خو اصل مزه پکې چې کوم دی هغه خلک اخلي چې هغه د ایډونچر ټوریزم شوقي وي او هغه ځي هغه وایي چې یاره زه یو پیک ته ورسم هغې زه د هر پهلو وګورم چې دې غرونو ته دې کله خیږي یا په دې ټریکونو باندې دې کله ځي نو هغه دا ټول چې څه دي په دې کې څومره ښکلاګانې څومره ایډونچر دي هغه هر څه کیپچر کوي هر څه نه مزې اخلي او په پاکستان کې دې سره
که مونږ خبره وکړو نور هم به انتها زیات لکه څنګه جیپ سفاري چې کومه په مختلف خطرناکو او کچه لارو باندې چې کوم هغه جیپونو والا دغه کېږي ټریکس کېږي او مختلفو میلې کېږي، نو په دې کې هم به انتها زیات خلک مزې ترې واخلي به انتها. دا صرف هغه خلک، ما درته بیا هم خبره بار بار ریپیټ کوم، هغه خلک چې کوم خلک د نیچرل یا اور د ټوریزم د ایډونچر ټوریزم ډېر زیات شوقي وي، چې په هغې کې که مونږ وګورو ګلګت، سکردو، شنګریلا، دیوسای، کومراټ او نیلم ویلیو، داسې مختلف ډېرې زیات ټریکس چې کوم دي چې هغه عجیب سفاري دپاره یوز کېږي او په مختلفې کچا خرابې ګټې پکې پرتې دي، لاره خرابه ده، په دې باندې چې کوم دی د جیپ چې کوم خوندونه اخلي او مختلف که تاسو کتلي وي چې په مختلف کله ناکله د اوبو په غاړه، د دریابونو په غاړه او په جګ جګو ځایونو باندې په خطرناکو لارو باندې چې کوم د جیپونه او د دې کوم ټریکونه کېږي، نو یقین وکړئ چې دا یو داسې سفر دی چې دا هر څوک کولی هم نشي. دا په زړه مضبوط حوصلې د همت خلک، خو هغې دپاره سپیشلي د دنیا د کونج کونج نه چې کوم دا خلک دي چې ایډونچر ټوریزم ډېر زیات خوښوي، هغه راځي د پاکستان دې علاقو ته او د علاقې کې خپل ټوریزم کوي او خپل چکر یې لګوي. او بیا دې سره سره که دریایي رافټینګ مونږ وګورو چې د اوبو سره سره چې کومه د دې منډه لکه سوات، کنار او نیلم دریا چې کوم رافټینګ دی، دا هغه ډېر زیات په دنیا کې مشهور دی. په دنیا کې ډېر خلک غواړي چې د داسې تجربو نه، د داسې سیاحت نه، د داسې سیلګرۍ نه مزې واخلي او راشي. او بیا په دې کې نن سبا که مونږ وګورو دا چې کوم دریایي رافټینګ وي که نه، هغه د تیزو اوبو، مطلب دا کوم ایریا کې تیز، لکه څنګه دریای سوات چې موږ خبره وکړه او داسې د نیلم دریا وغیره، چې په دې کې تیزې اوبو، ډېرې زیاتې تیزې اوبه دې سره د دې مخ وي او په دې کې د خپل هغه مقابلې او مختلف داسې سرګرمیانې کوي. دا نن سبا د ځوانانو شوق دی او د دنیا نه بې انتها ډېر خلک چې کوم دي د دې دپاره پاکستان ته مخه کوي او پاکستان سایډ ته راځي او په دې کې خوندي. او بیا په دې کې په دې ایډونچرز ټوریزم کې چې کوم دی آخر چې مونږ وګورو نو کیمپینګ ډېر زیات خلک خوښوي او ډېر خلک زمونږ غوندې خلک هم کیمپینګ خوښوي، خو کیمپینګ داسې دی چې مونږ هغه ځای ته ځان نه رسوو چې په هغې کې سختي او په هغې کې سخته کیسه وي. نو که وګورو په پاکستان کې دا رجحان ډېر بې انتها په تیزي هم روان دی. څوک هم چې چېرته ځي، زما ډېر داسې ملګري دي چې هغه مختلف موقعو باندې د پاکستان ډېر داسې علاقو ته ځي، بیا هلته تقریبا 5 دن 10 دن چې کوم دی د خپل هغه سټې په مختلف موقعو باندې مختلف ایریاز کې کوي. نو دا چې کومه یو رجحان بې انتها زیات شوی دی. که موږ وګورو نو کومراټ، شوګرا، کهو، سرکل او فیری میډوز، داسې مختلف مقاماتو باندې چې کوم دی خلک لاړ شي هلته بیا د ستورو لاندې چې کوم د خپله کیمپینګ کوي او خپله شپه تېروي. نو که خبره دا وي نو حقیقت هم دا دی چې په ایډونچر سیاحت کې چې کومه مزه ده هغه په نور سیالګرۍ، په نور سیاحت کې دومره زیاته نشته دی. ځکه چې موږ لاړ شو وګورو، هو یاره ډېر ښکلی وطن دی او ډېر ګرینري ده او ډېره برباري ده، او بیا راتښتو چېرته ګیسټ هاوس ګورو چې په هغې کې هیټرې لګېدلي وي، یخې سیګان لګېدلي وي چې موږ په ارامدې شپه وکړو. اصل کې ایډونچرز چې کومه ټوریزم دی، اصل ټوریزم دا دی او د دې دپاره نن سبا ځوانان ډېر زیات اکسایټډ وي او د دې دپاره د دنیا د کونج کونج نه چې کوم ځوانان دي هغه راځي په پاکستان کې، پاکستان کې چې کوم دی د دې ایډونچرز نه مزې اخلي. په دې حوالې سره به تاسو سره هم خبرې ترې کړو چې آیا تاسو هم چېرته ایډونچر ټوریزم کړی دی، چېرته تللی، چېرته هم کیمپینګ کړی دی، داسې خطرناکې څه داسې واقعې وي، هغه به تاسو نه هم اورم. تاسو ته کال کوی شئ په 051 دا ټایم ما سره SMS کامنټس هم راغلی دي. آر جه صابر بالاګړی نه سلامونه ایډي بھائی وعلیکم. سهیل خان چې السلام علیکم ایډي جان وایه که نه تاسو ښه. زه سهیل معذور فرام باڑا، بالکل ٹھیک ٹھاک یم سهیل خان، ډېره مننه. بهر علي سلامونه ایډي بھائی وعلیکم السلام. جنید خلیج السلام علیکم، آپ کو سرویکائی پریس کلب کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے پر مبارکباد. ډېره مننه، تھینک یو. اور ٹوریزم کے لیے سب سے ایڈونچر ایریا شوال، بدر اور پریغال ہے، لیکن اس کو پروموٹ نہیں کیا. ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے ساؤتھ وزیرستان اپر کو. انشاءاللہ یہ بہت بینیفیشل ہوگا علاقے کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے. بہترین خبره که زه دا خبره وکړو بالکل غلطه نه وي. جنید خالد ډېر ښکلي طرف ته متوجه هم بوتلله چې زمونږ چې کومه ایډونچر ټوریزم دپاره، لکه ما ډېرې علاقو خبرې تېرې وکړو، خو زمونږ چې کومه سابقه فاټا ده، سابقه فاټا او روزه مزله دي، په دې کې سپیشلي که زه د وزیرستان خبره وکړم، که زه د باجوړ وکړم، که زه د خیبر وکړم، مطلب
ټولې چې موږ چې کومې ایجنسیز وي او اف آرز وي نو په دې کې بې انتها زیات ایډونچرز دي. په دې کې هغه ایډونچرز دي چې زه درته وایم چې هغه د دنیا په یو کونج کې به تعالی میلاو نشي، چې په هغې کې کم اوس که زه د صرف د پیرغر خبره وکړم نو پیرغر دومره غټه اونچایي باندې دی که نه چې هغې ته په پیاده سفر شروع کې نو ما چې کوم هغه زمونږ یو ملګري هلته تلي وو تقریبا 12 سے والا 15 غنټې چې کوم دی پیدل چې په دې کې ته سټې هم نه کړي دا ورته بالکل په اونچایي باندې سفر دی. بیا چې بره لاړ شو بیا میډوز چې راځي هغه کم وریځې او کم بارانونه هواګانې خو دې علاقو ته توجه نه ده ورکړې شوې. په دې د توجه ورکولو دپاره ګوره په دې کې زمونږ هم ډېر غټ کردار وي. زمونږ د دې علاقو چې کوم ځوانان دي کم اوسېدونکي د هغې ډېر زیات کردار وي پکې، خو د بده مرغه موږ دې سایډ ته سوچ هم نه دی کړی. نو په کار هم دی چې ګورنمنټ هم دې طرف ته مخ واړوي. په دې به په تفصیل سره خبره کوم. موږ سره که کالران هم زیات دي. سهیل خان وایي چې سلام کوم آل فرینډز ته. وعلیکم السلام. عابد مسیج سلامینه زموږ ګومل علاقه کوټ اعظم پاکستان ریاست ورته ویلي دي چې تاسو خپل کورونه خالی کوي، تاسو دې باره کې څه وایي؟ عابد خان خیر موږ دغه ریلیټډ پروګرام هم نه دی خو خیر بیا هم زه دا ویایم چې په چار هندو چې کومې علاقې کښې حکومت ویایرو ته لکه څرنګه مخکې هم میږه سره داسې شوي دي په وزیرستان چې هم داسې علاقې وي چې هغه خالي شوې وي، هغه صرف په دې وجه باندې خلک قرباني ورکړي وي چې په هغه علاقه کښې چې کومه د کوم حالات و نو حالات نارمل کولو دپاره. یعنې هو نور خو مزید زه حاضر په دا باندې پیرا کمپلیټ نه بایجان رضوینه بارته څه دې لیکلي دي پوه نه شوم. آی ډونټ نو. السلام علیکم محمد الله خان ملاخل فرام لاهور. ویلکم ټو د شو. تھینک یو. او دې سره د ابرار محمد دومره ډېر زیات او خپل مې دومره ډېرې خبرې. السلام علیکم ایډي بای څنګه یې؟ ډېر ښکلی پروګرام او ډېر زبردست ټاپک په کال پکې خبرې کول قربان بالکل پکې راځي. بالکل کال ته ورځم. امین وزیر السلام علیکم. آی ایم امین وزیر فرام سعودي عربیا نه ستړی مه شه. امین خانه ایډي لالې زه سعودي عربیا نه تاسو پروګرام اورم ډېره مننه او شیرینګ وکړئ یار. ولې څه چل دي تاسو باندې خو څه داسې مسله نه ده راغلې چې تاسو شیرینګ نه کوئ نورو ملګرو سره چې هغه هم ترې مزې واخلي، هغه هم دې پروګرام ته راشي. کالر ته به ورشو ایډي دومره ډېرې خبرې دې وکړې بس دی که نه یار څه وکړو هلته خو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایډي بای ستړی مه شې. ستړی مه شې. حمدالله خانه ښه جوړي؟ شکر الحمدلله. ته څنګه تاسو ډېر مزاج ښه ده؟ بالکل شکر دی د الله. څه ویل غواړې او څه دې راوړي دي څه دې واورېدلو راته ته څه وایې؟ بالکل ایډي بای پروګرام خو دې پر فیسبوک باندې ماشاءالله لایو ګورو کمنټونه موږ درته وکړل. مننه. دا غواړم لکه د هر انسان وای ته خدای دې سړی که حمدالله خان هلته لګیا وي هلته مونګفلي ورکې او هلته ګاډي د باندې راشي هلته پته نشته دی چېرته دی د دوکان لګولی دی. زاهد حسین سلامونه کړي ډېره مننه. تhank you. بل کالر ته ورځمه چې بل کالر څوک دی لکه تاسو خبرې وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شې په خیر په خیر بیا جانته په اوري چې په ونه وړه جنت خان ستړی مه شې د چغمالي نه. ډېره مهرباني وزیرستان چغمالي نه. څرنګه یې ډیزاین برابري او خیري زندگی ښه زبردست الحمدلله. جنت خان څه در وړي دي په ایډونچر ټوریزم باندې نن یې موږ خبرې راونې دي موږ ډېرې خبرې په ډېرې علاقې باندې وکړې څه ویلل غواړو څه سوچته دی؟ بالکل ایڈونچر ټوریزم صرف سفر نوم نه دی دا یو دریافت کوونی و موقع دو حقیقت غرینا ګډانګینا صحرا ځنګل یبا دریوبینا خارو پلیاره تا اصل طاقت او همت احساس وربشای کنه حقیقت دی. چې کله انسان مشکل دیار سے تریږي مطلب مشکل دیار مخه ودا کیږي خدای چې مطلب د چک زیتا دریمی چک زیتا وکیږي چې رشي بابای شي مطلب د اصل صلاحیت احساس شي. اس جنته کا سوچو کې د تو سینه په بیک سایډ باندې د تانګ غری د پوس سرینا چې کیم دی کنه امو ډیر به انتها د وړي کول نه خواهش او چې کاش ته دغه سار ته زوی ورخاتلای وي خو همت مې نه و. دا خبره د زړګیا په ګول بداله لکه یقینا دا دل چې کیم میش خپل می سپر دی اروشي د لره وطن نو د غوړي چې میجا د کاټ سار دا او نور چې کیم مطلب دلته یمینا پوش چې کیم غرینا دی ډېر کشلی مطلب کشلی نظاره کیږي دل چې وکیږي ډېر خوان کو تو د تانګ ذکر وکم دا چې کیم د سپیشل مزه کې نه پوش چې کیم الیار کنه پوش روډ دی
دا غازی زړګیا چې کوم دی کنه دا وطن مطلب ډېر ایکسکلوسیو ډرپ شری نظاره هدو او مطلب دا میسو پر ذکر مو کا موټر سایکل باندې موزیکا ټیم یاغه چې کوم پل ورته بیاي کنه کنه پوس کوم ځایان دی اته وکیږي او یوارز میش په دا باندې پقایدا د یو کاس روغلایم او چې میشته هغه وکړه بیچ داغه مطلب ماونټینیوز چې کوم ډېر دوکات شاید اته ودري می کا شاید نو میش لوړلی پقایدا سفر مو کا په شتا مو کا خالتم اویرنس پیلاو کا زبردست او دغه مطلب فائدہ دا وی چې کیم د میشه د خپل وطن ولا خلک پیدا ته نور هم د خپل یغری یا خپل وطن د خپل خوره د یا هم آباد پیدا کیږي دغه مطلب دا اویرنس پیدا ډیر زبردست خبره خوشول د غوړو ډیر مننه د کو جنت خانه مهرباني په مخه ثانک یو دا جنت خان د میرزا سره د صوت وزیرستان اپر چغمالی نه چې مده مشتاقال کړای و ور د هم هغه خبره وکي د ایڈونچرز ټوریزم چې مطلب زموږ په علاقې کې هم داسې ډیر زیات سدي مطلب وباب شارونه کچلارې دنګ غرونه ځنګل مختلف خوندونه دي پکې خو صرف د علاقو ته توجه نشته نو ان شاء الله چې دی لبا موږ هم کوشش کوو چې د ګورنمنت توجه دې سره تراولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشي او تاسو په خپل پروګرام کې ستړي مشي په خیر. مننه د کومه سالار امیر صاحب دی مړه بس یا سالار یا بنات کا. اچھا بنات کا مطلب ځان دې راته وخو ښه بنات کا څنګه وخت خطيري زبردست الحمدلله او صبراته وای س دراوړي دي یاره دی جان تاسو چې پروګرام وروړي کنه نو یو داسې دی وروړي دا په خپل باندې خبرې کوي کنه حقیقت خبره ده نو زه خو دا څونه خلک دی سیل لذي دی ټورون لذي کنه نو دی خلک لم بیا پکار دي چې کم دې تلار شي او کم دې کې سیلو کې او سیل سپاټو کې چې دا غدي د صفایم بیا خیال وساتي. ها بالکل پکار هم دي چې هغه دې داسې ګنده پینې دي چې بیا نور سیلګری راځي او تاسو بیا کنزل کوي. حقیقت خبره او د انسانيت غټ علامت ته چې څوک د دې خیال ساتي. یاره دی جان ستاره پروګرام زه خو هم د ډیره دنیا وړي کنه بالکل او ته خو مطلب کې راشي او د سیل یاد کی نو ډیر دینه داسې چې ورته مونږ تلیو بعضې دینو ته نیو تلی کنه زه به تلیو ما دغه ته تیر توار باندې اټک ته تلیو ما نو بیا اټک ملاندې داسې لږ وای ته لاړو په ورکوټ پاره کو ای کوم خپل پروګرام ارسموک نو بیا ما هغه صفا کو زبردست نو موږ را روان شو نو مل ځه که څوک راځي دلته کینی چې دا دې ګنده وطني. حقیقت خبره ده ډېر ښکلې خبرې مننه د کومه ثانک یو بس الله دې خوشاله کا او زموږ څونه مرګري ټول ته سلامونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنات کاکا مې موږ سره بهترین خبرې ډېرې ښکلې موږ ته صدیق سواتی پته نشته څه لیکلي دي مننه. عرفان خانی چې عرفان خان یم د بنو السلام علیکم ایډي بای هر پروګرام دی او ما ډیر په شوق ډیره مننه عرفان خان ډیره مننه خوشحال د غوړه ناهر الله وی چې السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. ایډي بای زه وسره علم ایډي بای پشاور کویټا چې تا کله راشي چې دا سیز او دا الو ولا پراټه در باندې وخورم مړه لکه پراټې نه خلک غټېږي سیم بس په ځان په زور را کنټرول کړی دي. ایډي بای په ما ډېر ګرانې نن خو دې بیا ځان سم جوړ کړی دي چې دا څه کیسه ده. نو هلکه څه وکړو یار مونږ خو بس پته نشته د روټین همداسې جوړ کړی دي ځان هم نه دی جوړ خو بس څه دي د هلکانو به څه تیاري وي هلکه یو هغه شول مخ والا صابون وي او مخ باندې راوکړي تیاریانې خو جینکۍ کوي مړه او بس مونږ خو چې کوم هغه څه مخې ته راغی هغه دې واچولو بس څنګه دې ویښته دې ګومنځ کړه او که نه بس داسې راځي. اني هو مننه او ناهر الله خانه ثانک یو. بل کالر ته ورځو جي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدنان بھائی احمد وزیر خبرې کړې سره د بنی ګل نه احمد ګل ستړی ماشه خوشول د غوړو چا نوې زاړي دي چا در وړي دي دان بل ته خو چل ساو کړه غیر سړی ورته چې مراکا خو نه دوشيري بلره مې کو عدنان بھائی مشته سو ډېر په خواني ملګری سره د 96 ولا وکاس خان د تو سه لونګین د یو وخت نه تو پروګرامینه ور وخونه نه چنک یو ملګری ته ویلل ملګری ته ویلل چې دا ایډي جان پروګرام کو ته مې ته اوس ولګوا چا اوس مې د وروي د په خواني وختینه ذهن ته روغله د څه هغه شوګيري کڅو د یو پروګرام کو یو څه پروګرامي نه یغه بعد مې بیا خو ټرای شریکړه نمبر مې دی ولیکو نور عدنان بھائی ډیر خوشحال شول ژوندای دی غوړ چې ژوندای ورته دا وخت دا تقریبا 2018 نه وخلا 2025 په ختمولې باندې راځي د تو به وفای شيری دا او کولا وشو
هیڅوک ورته عدنان وکړه بھائی ډیر زیات ټایم وشو ولا ډیر غلطي و زه خپل وګاڼو چې ماشاءالله ته دا مله بهتر پروګرام بیا کې و میز نه کال دیتا کی او ان شاء الله وسو تھرو اپ چینل درچی کال دیتا کی کمنټینو دیتا کی شیرینګ کی عدنان بھائی موضوع طرف ته دی روشو جی ټوریزم خو ډیر زیات ضروری دی چې مشتو سه خپل چې کیمه علاقې دي د خلته وشوي کنه بالکل مشتو سه وطن کې څومره خایسته یو خو کله یغه سارا مشتو سه په امن باندې خبره وکي ځکه چې ټوریزم ورته امکان کې دای شي ته نور خلک کړتلای شي چې د تو په وطن د تو په کلی کې امن سکون وي کنه حقیقت خبره ده مشتو خپل په چار دو چې د ټیپک نه نور لوس وخلی او مشتو سه کلم ته هڅه وکي خپل وړو مشمون په دا باندې پوي کی چې آیا مشتو سه خپل تعلیم څنګه حاصلوي شي د مشتو سه د بانی مزدګار څنګه بودوای شي د وزیرستان ګودرینا څنګه بودیږي د سواد چې نه غرینا دا څنګه بودول غوړي او د دغه نه فائدہ او خستل څومره غدای په ټوریزم کې خلک عدنان بای زیات ملکی ډیر سخت مخته ترقی وکړه حقیقت خو د مشتو سه د پښتو وطن د بدامنه سبب جوړ شوی دی مشتو سه مخته د دغه وسایل نه فائدہ نشي وخستای غټه خبره خدا دو چې مو په دا باندې چوره خبره او په چوره په دا پروګرام هم کړای دی چې کمیجا وکسي دوبۍ چې کی ماده میجه تاسو غونډه تر مخ تو کنه دوبۍ یو ټوریزم سپاټ ته یو ټوریزم ملک دی هغه سره خپل هیڅ نشته نه پټراول شته ور سره نه ډیزل شته نه ګیسی نشته هیڅ شای نشته هغه صرف په یو خبره فوکس کړای دی چې میجاو ټوریزم به حل کوي او وسته وکسه د دنیو د هر کونج نه خلک چې چاکر تدریمي هغه دوبۍ تدریمي او د دنیا مالدار ترين ملک ته چې اکانومي ډیر سترونګ دو عدنان بھائی بالکل چې دا ملکینا کیم دی دغه په دغه لړکې ډیر زیات چار کړی دو بس خپل نوستي او دغه سره نه داسې دا تو چې کیم وسایل وشول دا سره نشته خو په ټوریزم کې پیسې لګول یې پاکه خپل اکانومي انویسټ کړی دو چې دغه په ذریعہ دغه تا په بلین ډالر آمدن سالانه اور درې وتا واغه سره د خپل نور هو یمو د تو د علاقې د خلک وتا ټول تقریبا میجا مزدرا کوي صرف چدو چې په خپل ډیره مننه د قیمت ضرور ډیره مهرباني ده که ان شاء الله د اخیری شعر تو ته ډالۍ وي چې زار دې لخلګي شمچا دروغ درته ویلې دي زار دې لخلګي شمچا دروغ درته ویلې دي او درد خو په هیڅ چا پسې قربان خبره نه کوي ډیره مننه ما تانکی خوشاله ډیره مننه ادا احمد میر سره د بنونه او خپل خبره ته ډیره بهترین او ډیره پوښتلې طریقه باندې چې ما د خپل خبره هم ډیسکس کړلې چې مشتا اول حقیقت هم دا دی چې په هر علاقه کې کاغه ټوریزم دی کاغه کاروبار دی کاغه د ژوندۍ کیما چار د ژوندۍ ریلیټډ کیما یو خبره ده پکې هم پکې علاقه کې پکې وطن شي چې امن نه وي نو دا ډېر زیاته مشکله شي خو میشه د الله تعالی نه دا همیشه سوال کوي الله تعالی نه همیشه دا غوښتنه کوي چې خدای پاک د میش په علاقې کې امن روواله یا د میش دغه علاقې یو د امن ګوره حقیقت درته وین چې هغه یو ټایم داسې هم وکنه چې ازودو ګرځېدي دا پیرو د نه وا چې چوکو روشي چوکو مې مړکو چوکو مې بوزي ویس خو نن سبا چې عجیبه شانته کې ماحول جوړ شوی دی چې د ش د بعد د خپل پرادي هیڅ پاته نه درته لګي خلک د نور خلک په نومه باندې مطلب هر نمونه چوکو د حکومت د پنومه چوک د بل چا پنومه درته درېمي مړاوي د خوشاوي د چپلیار درېمي نسوي د هغه نه وي نور خلکو صرف نوم د چا استعماليږي حالا نو میشه غوړي چې خدای پاک ته امن روالي دا ټایم شه طیب خان السلام علیکم بانی مونږ د بدر خیر نام په روم خټک اند هینا موزا بای نا موبایل راته کړی دی څه دی لیکلی السلام علیکم اچھا بای مونږ بدر خیل نه می رومی خټک اند هینا موزا بای نا موبایل اچھا بای نه چې موبایل پټ کړی دی پروګرام په وی شامنه زکه و در باندې وسکما د ادرک او د نیمبو مړه باندې کنه هیر الله کاوینه بس ما تاسو سلامونه وعلیکم السلام خالد خان ما کلاس ویلو چې د سعودي عرب شیخ خپل ژوند کوي مننه کوم تانکیو وعلیکم السلام ایډی بای بوم بوم مننه تانکیو ناهر الله خره بای موږ ډیر وخت نشو ته انتظار مو وی موږ پهلا اس ام اس تا مونږ ته شاعری ډالۍ کې اوکے جی نصر الله خان عرف الله چې کی ما دا ټایم
سعودي عرب نه مش پروګرام ور ډیره مننه کوم. مجيب ایوبی سلامونه کړی وعلیکم سلام. محمد خالد وایي چې نن سبا ګومل ډیره ګرین ده الله نه دعا ده چې امن راشي. خالد خان علنا همیشه د پوره میژه د اصول کوي او حقیقت هم دی چې ما خپل ګومل ډیر ټایم تیر کړی د وړوکوالای می تیر کړی دا سبق مې پچې ویلای به انتها مې یادېږي خو خبره داره چې زه اوس هم ریسنټلی دی چې یو هفته دوه مخکې تللی نو زه ټانګ ډي خان شم ما چې کوم د خپل ټایم سپینډ کړی ما دوره زړه کې دی چې زه ګومل ته لاړ شم بس کور والا فیملی والا بس بار بار دا پرشر درکوي چې نه نه ها طرف ته مجه ها طرف ته مجه خو څه وکړو الله تعالی دې امن راولي موږ به دعاګانې کوو. نثار چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. نثار خان موږ ته میسج کړی دی سلام سلمان پارک ته راشه ناهر الله وایي اوکې جی وایي چې ایډي بای متبه هغه کار هم وکې نه مړه په فری کارونه چېرته کېږي د هر څه فیسونه وي هلکه یو کالر ته به ورشو بیا ټایم هم راسره د پروګرام یعنی د لایو ختمیږي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جان څنګه خیر جوړې؟ بالکل ټیک ټاک الحمدلله. څوک یو د کم ځای نه؟ سهیل خان باړې نه. څوک یې شعیب؟ سهیل خان باړه. ښه سهیل خانه څه حالات او واقعیت دي او څه ویل غواړې؟ بس خیر دی امن دی تاسو د چکرو په دغه ټاپک دی که نه؟ جی 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 نو بایجان دی خوا خو د پیرات هم ډېر ښه ښه ځایونه شته چیني دي پکې کچه لارې دي اوچت اوچت غرونه دي ځنګلې دي او ځنګلې دي نختر دی یو مړه او شلتالان مندتې او بس یو شی بل چې ښه ښایسته ځایونه دي پکې د چکر دپاره په کار دی چې خلک راشي وی ګوري او پکې ټایم سپینډ کړي. بالکل بالکل داسې خاموش جگہ ماحول دی پکې که نه چې هفته پکې تېره کړي بالکل فرش فرش دی. زبردست ډېرې ښکلې خبرې سهیل خانه مننه دې کوم. ټول لسنه ته دعا سلام. وعلیکم السلام. تhank you سهیل خان موږ سره د باړې نه وایي چې السلام علیکم د زمین الله طرف نه سپیشل سلامونه. وعلیکم السلام لالا نه زمین الله طرف مې ډېر سلامونه وي وی چې پیالې کې به در باندې چې اوس کوم پرېږده مړه نس کومه چې ما پرېښې ده. محمد صابر یې چې څرنګه یې شبیر خان بالکل ټیک ټاک صابر د مو ډېر ګرون خو لږ بې وفا غوندې دا چوک سعودي عرب ته لوټ شي اوله یو چا ویډیو پرې کړی وي چې سعودي عرب ته اوله چې پوره دغه د خوراکینه کې ته چې کنه باډۍ جوړول ته مې لاړلي خو د میږه سعودي عرب ته چې کوم خلک لوټ شي که دوبۍ طریقې سعودي عرب یعنې ګلف کنټریز ته نو هغه بې وفا ډېر شي. زه په دغه خبره باندې ډېره ګیله کوم. پارې مې یو بل ملګری راغلی و چې هغه د مو د کالج ملګری و نومي نومان هغې هم دا خبره وکړه چې موږ خو مسافر یو ته هم یو دا موږ هم څرنګه یو کې موږ خو چې میسج درته وکړي تاسو جواب هم درکوئ او د محمد صابر چې کومه دو مو آی تینک سو د 3 کلاس نه موږ دغه سره کلاس ویلو وي بیا منځ دغه درخوا پټ شول لوړ چیرې پاتې نه ولګېده خو هېڅ چې کوم د په ګلف کنټریز کې خپل بزنس کوي او ورسره خپل ژوند ورته تېروي خو داسې بې وفا غوندې خلک دي که نه چې کله کله سې جواد شي ژوندي شي که نه وي ډېر وینه اني هو خبرې تېرې او د ټولو ډېر زیاته مننه کوم چې چا پروګرام شیرینګ وکړو کامنټس یې وکړو لایک یې وکړو میسیجز وغیره او زما د پروګرام چې کوم لایو ټایم دی د فیسبوک نو هغه سره تر رسی صابری سلام شیرآمد ازویل شیرآمد ماشاءالله دا ژوندی د خلک شیرآمد هم د میرا ډېر سلامونه او تhank you تاسې د کامنټس تاسې خالي د پروګرام ته ټایم ورکولی ځکه چې تاسې ډېر مصروفه ژوند وي thank you او ټولو ته یو ځل بیا هرکلی او ډېره مننه thank you انشاءالله هفتې طور پر اجماع میجر درې مې درته لایو د 12:15 منټ نه پیرا نیمه ګنټه لایو هم په مختلف خبرې په مختلف ټاپک خبرې ترې کوي د سونو پښتونخوا د پلیټفارم نه تاسو د میرا دا پروګرام وروي ان شاء الله او زموږ د پروګرام یعنی د فیسبوک ما لایو ټایم دی هغه سره ترسي نور په پروګرام زموږ تاسو 2 بجې پورې جاری ان ساري وي خو د فیسبوک ټایم سره ترسي سپارم بل الله باندې ډیره مننه تانکي د فیسبوک ول دا ټاټا بای د خدای په امان.